السلام علیکم ملګرو. نن د مفتی محمد ندیم صاحب سره زمونږ انټرویو دا ټلیفونیک انټرویو دا د پنځپیریانو په حواله سره موږ به د مفتی صاحب نه یو سوال کوو او مفتی صاحب د هغې وضاحت کوي. موږ ته ملګرو دا ویډیو خامخا تر اخیره وګوري او مخکې د ملګرو سره شیر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب محترم، اکثر مونږ اورو چې پنځپیریان د اهل سنت والجماعت نه خارج دي او گمراه دي. مفتی صاحب محترم، دا فتوی د دارالعلوم دیوبند او د پاکستان تمام مدرسو نه جاری شوي دي. اخر د دې څه وجه لږ وضاحت وکړي، دا ولې د اهل سنت والجماعت نه خارج دي، دا ولې گمراه دي او دوی پسې مونځ ولې نه کیږي؟ د دې لږ وضاحت وکړي مفتی صاحب. دغه یو ملګري د پنځپیریانو باره کې تپوس کړی د چې د دې لږ وضاحت وکړي. پنجاب کې د خلکو ته مماتیان وایي، مونږ خیبر پښتونخوا صوبه سرحد پښتانه دي ته پنځپیریان وایي، د پنځپیریانو په نوم باندې پیژني. دا د دې دور یو لوی عظیمه فتنه ده چې د دیوبندیت او د حنفیت نسبت ځان ته کوي، نور اصل کې غیر مقلدین وابیان دي. دیو سره د دیو د علماء دیوبند سره په ګڼ عقاید نظریاتو کې اختلاف لري، خو دې وخت کې به زه تقریبا 12 ستاسو په وړاندې مختصر الفاظو کې ویم. اول نمبر د علماء دیوبند عقیده او نظریه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم کوم جسم مبارک د مدینه منورې په روزه مبارک کې دفن دی دغه نبی دی. د دې پنځپیریانو عقیده ده دی وایي د نبی صلی الله علیه وسلم کوم جسم مبارک چې د مدینه منورې روزه مبارک کې دفن دی دا نبی نه دی، نعوذ بالله. د دیو مشهور کتاب دی د عقیدې ترجمان کتاب د دیو مولانا حسین نیلوی صاحب لیکل دی، د پنځپیریانو مرکزی ترجمان دی ندای حق جلد نمبر 1 صفحه 508 1508 صفحه باندې لیکلی دي. دغه رنګي دویم نمبر د علماء دیوبند عقیده ده چې د نبی علیہ السلام کوم جسم مبارک د مدینه منورې روزه مبارک کې دفن دی دا انسان دی. د پنځپیریانو عقیده ده چې دغه انسان هم نه دی، نعوذ بالله، کوم جسم مبارک چې نبی علیہ السلام روزه مبارک کې دفن دی. د دیو مشهور کتاب د ندای حق د دیو د عقیدې ترجمان کتاب د دې اولنې جلد صفحه 204 دوس جلد 1 صفحه 274 باندې لیکلی دي. د نیلوی صاحب یو بل کتاب دی چې هغه اشاعت پنځپیریانو اشاعت والا پنځپیریانو هغه چاپ کړی د مجموع رسائل جلد نمبر 1 صفحه 461 باندې هم لیکلی دي. نورو کتابونو کې هم تفصیل سره لیکلی دي، خو دغه یو حواله ما اختصار د وجنه درکړه خبره وګد نشي. دریم نمبر د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده ده چې نبی علیہ السلام باندې دنیا کې مر راغلی دی، دنیوي ژوند ختم شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام برزخی ژوند شروع دی په عالم برزخ کې په خپل قبر مبارک کې کوم چې د مدینه منورې جسم مبارک کې دفن دی. دغه جسم ته حیات حاصل دی په تعلق د روح سره، یعنی دغه جسم ژوندی دی، دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات دی. او په دې باندې تقریبا 3 احادیث موجود دي او د امت اجماع په دې باندې امام بهقی رحم الله او غیره علماء تفصیل سره دې باندې کتابونه هم لیکلي دي. او د پنځپیریانو عقیده چې دغه جسم هغه مړ دی، دې ته څه قسم حیات حاصل نه دی. څلورم نمبر د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند بلکې د پوره مسلمانانو عقیده د څلور مذاهبو چې د روزي مبارک د نبی علیہ السلام ته نږدې ورشي نو کوم درود سلام الته نږدې سړی روزي مبارک ته وي، نبی علیہ السلام دا په خپل اوري، او د لری نه چې کوم ولوست شي هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر فرشتو په ذریعہ سره رسولای کیږي، او دې باندې ګڼ احادیث موجود دي. او د پنځپیریانو عقیده چې قبر مبارک ته نږدې ورشي نو الته بالکل دغه درود سلام نه اوري او د لری نه ورته فرشتي نه رسي. پنځم نمبر استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم د علماء دیوبند بلکې څلور مذاهب اتفاقی او اجماعی مسله ده چې نبی علیہ السلام روزي مبارک ته ورشي نو مستحب دي چې التسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر شفاعت درخواست وکړي، یا رسول الله اسالک الشفاء اسالک الشفاء. فتاوی قاضی خان عالمگیری وغیرہ لیکلی دي، یعنی د الله رسول زره سفارش درخواست کوم تاسو الله ته سفارش وکړي چې زه په دین اسلام باندې هغه مړ شم، زمای خاتمه وشي. او پنځپیریان دغه ته په صریح الفاظو کې شرک وي. اوم نمبر د عذاب قبر مسله د پوره اهل اسلام عقیده ده چې کله انسان مړ شي او د په قبر کې دفن کړي شي نو د روح د جسم سره تعلق قائم شي، دنیوي ژوند د ختم شو، اوس په برزخ کې د په جسم عنصري سره حیات حاصل دی. په دغه سره د انسان ته روح عذاب یا ثواب ملاوي کړي د کم یو مستحقي. لیکن پنځپیریان وایي په دغه قبر کې بالکل نه عذاب شته، نه ثواب شته، نه سوال او جواب شته، بلکې دا صرف د روح سره کیږي، څنګه چې د معتزله او د کرامي ډلې عقیده ده.
دغه عقیده دی وزې په خپل غنو کتابونو کې لیکلي ده. مثلا ندای حق اولنې جلد صفحه نمبر 19 جلد 137 دغه رنګ جلد نمبر 1310 کې نورو کتابونو کې مګنو کې لیکلي دي. اتم نمبر علماء دیوبند عقیده د اهل سنت والجماعت څلور مذاهب چې توسل بذوات الفاضله یعنی نیکان بندگان انبیای کرام اولیای کرام چې کوم وفات شوی دي یا ژوند دي دا غوی په وسیله سره دعا کولو کې زمونږ ردیو اختلاف دی. مسلمانانو عقیده را چې یو سړی عقیده او نظریه دی چې نبی د دې دعا قبلون کې الله تعالی دی که په وسیله سره دعا وشي نو الله تعالی مجبور نه دی نه پاغه باندې لازم او واجب دی چې په وسیله سره دعا وشي نه اوس به خامخه قبلې بلکې عقیده لري چې قبلون کې الله دی که غواړي قبلې که نه غواړي نه قبلې. نو په دې عقیده دا یو د دې عقیده والا کس دعا وکړي چې الله د نبی له سلام په توفیل سره د نبی له سلام په برکت سره یا د امام ابو حنیفه رحم الله په وسیله سره یا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله په برکت سره زما دعا قبول کړي. علماء دیوبند اهل سنت والجماعت دې ته جایز وي، پنځپیریان دې ته شرک وي. نهم نمبر کرامات د اولیاء حق دي. کرامات یعنی خرق قیادت واقعا هغه خرق قیادت فعل چې د الله تعالی فعلی د ولی په لاس باندې ظاهري ولی ته دې کې اختیار نه. اهل سنت والجماعت د دې قائل دي، پنځپیریان د دې نه انکار کوي. د دې دغه قسمه تعویلات کوي د کرامت چراغین په غي سره د کرامت نه انکار لازمي. لسم نمبر یزید چې د حضرت حسین رضی الله تعالی په قتل کې هغه شریک او نور د دې فاسق فاجر شرابي سره و د فاسق فاجر د علماء دیوبند په نسبت دي کافر ورته مونږ هم نوایو او پاک صحابي مسلمان د سیم نه ثابتو شراغي مدح شروع پنځپیو ډله اگر چې هغه ورته کافر وای بل ډله د پنځپیرانو اگر چې هغه د صفائی بیانې پاک صحابي ثابتې. یو لسم نمبر پنځپیران تفسیر بالرأی کې رضان نه تفسیر کې د قرآنی مجید الان کې من فسر برأيه فليتبوأ مقعده من النار حدیث کې راځي چې رضان نه تفسیر وکړو د جهنم کې خپل ټکانه جوړ کړل. دولسم نمبر پنځپیرانو کې تشدد د بیزه تشدد سختی پننه خبره باندې په مسلمانانو باندې شرک او کفر فتوی لګول او د غوی د قتل فتوی ورکول. نو دغه سيزونه نورم ګڼ سيزونه اختلافي دي. دا مختصر الفاظو کې ما ویله الله دې وکړي چې تاسو تشفی په وشي. مزید ان شاء الله بل سلسله کې به وضاحت وکم چې پنځپیران وابیان او بل طرف ته بریلیان دي خلکو کې افراط تفرید دي، افراط تفرید کې مبتلا دي. الله دې موږ ټول مسلمانان د دینه محفوظ وساتي.